یو ډیره زیاته غټه دوکه په بیګاني میچ کې د انډیا کرکټ ټیم د سایډ نه د آیرلینډ سره جناب علي چې کوم ګډوډ شوی دی هغه ټوټل په ټاس کې شوی دی. اوس په ټاس کې ټوټل ګډوډ څنګه شوی دی په دې سره هم خبره کوم آیا د میچ ریفری نه په دغه ټایم کې غلطي شوې ده که نه په واقعي د څه ګډوډ په دغه ځای کې ضرور شته دی. تاسو ته پته ده د امریکې چې کومه وکټ ده ډیره زیاته سخته ده او په دغه باندې به چېرته هم یو کپتان نه غواړي چې پهلا بیټینګ وکړي او ټاس وګټي پهلا بیټینګ وکړي. داسې به چېرته هم یو کپتان نه غواړي ځکه چې پیچ فرش وي او بیټسمنانو ته ډیر زیات مشکلات وي په پهلا بیټینګ کولو کې سکور جوړولو کې. تاسو ته دغه نه مخکې هم پته ده سریلانکا والا هم په دې پیچ باندې فلاپ شو 100 رنز یې هم ونه کړه. دې سره بیګا چې کوم آیرلینډ ټیم و هغه هم 57 رنز وکړه. انډیا دا میچ ګټلی شو ډیر زیات په اسانه باندې ګټلی شو ځکه چې د انډیا ټیم یو ډیر زیات مضبوط ټیم دی د آیرلینډ په مناسبت سره او دا ګټلی هم شو. خو دلته کې دوکې ته ضرورت دی او دوکې سره کوله آیا په واقعي دا دوکه ده که د میچ ریفری نه په دغه ټیم کې غلطي شوې ده او په دغه ټیم کې بیګا چې کله میچ کې ټاس دوران کې روهت شرما سیکه اوچته کړه. میچ ریفری دلته کې ډیوډ بورن دی کوم چې د استرالیا سره تعلق ساتي میډل اورډر بیټسمن و د هغه په دغه ټیم کې د آیرلینډ کپتان ته ویل چې تا ټاس وګټو خو لږ شانته ودرېد او بیا هغه ته ویل چې نه تا ټاس نه دی ګټلی روهت شرما ټاس وګټو. نو هغه چې کوم کلهړي دی هغه سایډ ته شو روهت شرما رامخکې شو. روهت شرما فیصله دا وکړه چې زه اول بالینګ کول غواړم او آیرلینډ ته د بیټینګ دعوت ورکړو. نو په دغه ټیم کې ټوټل چې کوم دی یا ګډوډ دی یا د میچ ریفری نه غلطي شوې ده. خو دا کېدلی نه شي ځکه چې هلته کې صفا د مخ ښکاره ستا د مخو خبرې نو په دغه ټیم کې څنګه دا اونچ نیچ په دغه ځای کې وشو. دویمه خبره دا ده د دې مسلې حل کولو ډېر زیات اسان حل دی. آی سی سی والا ډېر زیات زبردست رول روباسي ډېر زیات پروموشن کوي په کرکټ کې. نو د دې څه ساده حل دا دی چې کله ټاس وشي کیمرامین هم دلته ولاړ دی د دواړو ټیمانو کپتانان هم ولاړ دي او د میچ ریفری هم ولاړ دی. کیمرامین دې راشي دواړه کپتانان دې هم راشي ټاس چې راپرېوځي په ځمکه باندې اسمان ته خو ټاس نه ځي خو ځمکې له به راځي که نه کیمره دې ورته داسې ونیسي او ښکاره ورته خلکو ته هم وښایي موږ به هم وګورو چې یاره ټاس چا وګټو یو ټیم وګټو که بل ټیم وګټو. نو صفا به تا ته هم پته ولګي ما ته هم پته ولګي. اوس په دې کې څه خبره ده چې دومره کمپلیکیشنز یې پکې پیدا کړي ټاس ولې یو کلاړي ملته کې تللی نه شي صرف د میچ ریفری به ځي ټاس به ګوري چې ټاس چا وګټو خو کیمره پسې ویسه موږ ته هم وښیوه ټول ته وښیوه صفا ساده حل دی. په دې کې دومره کمپلیکیشنز دی ولې پیدا کوي نو په دې کې یو سوالیه نشان ضرور را پیدا کېږي او دا رولز ډېر مخکې نه دغه شانته کېدي چې په کیمره کې او د دواړو ټیمانو کپتانان چې کوم دی ټاس نشي ګټلی د میچ ریفری به ګوري. بهرحال دی ساده حل دی. ستاسو څه خیال دی چې آیا په واقعي ده انډیا والا کرکټ ټیم دلته کې څه اونچ نیچ کړی دی او که نه هغه را سره هم کمنټ کې شامل کړئ. انشاءالله ملاویږو نوي ویډیو کې تر هغه د مال راکړي اجازت الله پامان.